السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یو؟ طبیعت هم ښه دی، برابر وي. ملګرو ټولو دوستانو ته کم کسان چې د کینې ماسټر یعنې د ویډیو جوړولو والا ویډیو جوړونکي شوقیان یې، په هغې کې دې ویډیو کې ما تاسو ته زبردسته طریقه درښودلې ده. تاسو ګورئ چې زه په څه طریقه باندې دا ویډیو جوړوم. یو کس راته دغه وکړو چې یاره داسې ویډیو زه څنګه جوړه کړم. نو د هغې لپاره خصوصا او د نورو لپاره زیاتر کوم کسان چې ویډیو جوړونکي شوقیان چې یاره زه په څه طریقه باندې په دې باندې نوم ولیکم، په څه طریقه باندې زه دغه وکړم، د سکرین ریکارډینګ پې ولګوم. داسې ډېرې طریقې په ویډیو کې ما ښودلي. تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله په هر یو څه باندې به پوه شئ. ملګرو تاسو ګورئ، کومه ویډیو چې غټئ لکه غټو کې نو هغه په خپله وړه کوئ. او دویمه خبره دا ده چې دې سیټ ته تاسو کتی شئ. زه به انشاءالله دې سره دغه لګوم، د څه ورته وایي، تاسو ګورئ دې سره زه دا کوم بر ځای چې تاسو ته ښکاري د دې نه به زه سکرین شاټ تصویران چې دغه چې کوم دی ویډیو سکرین ریکارډر باندې چې کوم ویډیو شوې ده په دا مې ولګوله دې سیټ ته ورسره. نو صرف ملګرو تاسو ته زه په دې کې د طریقه صرف درښیم چې په دې طریقې باندې ویډیو جوړیږي. صحیح ده. بیا به واپس دغه ځای له راشئ، دا کوم چې دغه نشان دی. صحیح ده. تاسو ګورئ دا مې دې سیټ ته د سکرین ریکارډر لګولی دی او دې سیټ ته ورسره اوس ګوره ښه زه ورسره نوم لیکم. نو نوم په څه طریقه لیکلی کېږي، په دې کې کوم قسمونه دي تاسو ګورئ. صحیح شو. د دې بیکګراونډ چینج کول او دغه ورکول، د رنګ بدلول، د دغه نه ما چې کوم دی سور رنګ ورکړو، دا بیکګراونډ دی. تاسو کتی شئ بیکګراونډ چینج کول. دې زه د بیکګراونډ رنګ بدلوم. صحیح شو. تاسو ته ښکاري تاسو کوم قسم رنګ خوښ یې. زما دا رنګ خوښ و چونکې د دې د وجې نه ما دا ولګوه. صحیح ده. دغه شانتې ورپسې واله حروف سټایل بدلول، نو هغه هم ښکته کرښه هم ورته ولګوله. داسې په دې کې به تاسو په خپله به انشاءالله ورو پوهېږئ چې ورو په څه طریقه باندې د ویډیو ما مختصر صرف دومره وکړه چې تاسو پوه کړم. بیا د دې نه بعد تاسو ملګرو کتی شئ د دې حروفو د ډیزاین دی. صحیح ده. په دې کې تاسو ګورئ زه په دې کې یوه بله طریقه کوم، که خیالي کړئ ملګرو تاسو به وینئ چې په کوم ځای کې یو کس ګیلري ټالی یا یو بل ځای که نه، نو هغه داسې خړه کي، یعنې تاسو ته یې ښودل نه غواړي، یا یو نمبر لیکي هغه تاسو ته ښودل نه غواړي. نو هغه په څه طریقه کېږي تاسو ګورئ ښه چې هغه زه دا د سکرین شاټ چې کومه ویډیو ده دا زه خړوم، تاسو ورته ګورئ. صحیح ده. نو په دې طریقه هغه خړېږي. ګورئ ورته یعنې نو دا هم پکې یو زبردسته طریقه وه چې داسې یعنې نو دا طریقه هم پکې وکئ. داسې به انشاءالله تاسو نور هم په دې باندې ډېر پوه شئ. نو صرف زما مختصر دغه دا و چې یاره زه تاسو دومره پوه کړم چې دغه دا ویډیو په څه طریقه تیارېږي. صحیح شوه. دې کې نور هم ډېرې طریقې دي، خو د ویډیو سیو کولو طریقه دا پې ریکارډینګ لګول دي، یاره په څه طریقه باندې په ویډیو د پاسه ریکارډینګ کې. صحیح ده. او داسې ورپسې واله میوزیک چې کوم دی، یعنې یا نعت شو یا داسې ساز وغیره پې لګي، هغه هم د دې ځای نه پې لګي. صحیح شوه. په دې طریقه پې هغه ساز لګي او داسې ورپسې واله چې ویډیو په څه طریقه باندې سیو کړې، نو دا سیو کولو طریقه هم زه تاسو ته درښیم په دې ویډیو کې. ډېر کسان داسې دي چې ویډیو وکړي هغه بیا سیو کولی نه شي. دا تاسو د شیر نشان وینئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، د ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ او د اسکیپ باندې به کلیک وکړئ. دا روانه شوه، دا ویډیو دغه کېږي. که ویډیو پوه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.